بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 149 نمبر درس سبق دی. یو سل یو کم 50 نمبر سبق دی او الدرس الخامس والثلاثون 15 نمبر درس دی. په 15 نمبر درس کې نن زموږ اخیری سبق دی. دینه پس بیا تمرین حل کو. په نن درس کې دی الفعل الماضي المذکر. نو فعل ماضي د مذکر صيغه به استعمالو. د دینه مخکې درسونو کې مونږ د فعل ماضي واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او د واحد مذکر غائب صيغه استعمال کړي وي. په دې درس کې به صرف د واحد مذکر غائب صيغه استعماليږي. اوله صيغه به استعماليږي، 1 نمبر صيغه د فعل ماضي اب د مذکر د بار استعماليږي. نو دلته کې د سعید، 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 سمع الاذان. سمع دا فعل ماضي واحد مذکر غائب صيغه ده. نو د سمع چې هغه واورید، الاذان اذان. نو سمع کې هو ضمیر عمدی سعید ته راجع دی چې عمدی سعید اذان واوریدو. وصلا او دا سولم د فعل ماضي واحد مذکر غائب صيغه ده. د دې کې هو ضمیر دی سعید ته راجع دی چې هغه منځ کو. سمع سعید سعید سمع الاذان، سعید سمع الاذان. سعید اذان واوریدو. وصلا او هغه منځ کو، وصلا او هغه منځ کو. هو اخذ الوردته، هو هغه اخذ الوردته د ګلاب ګل راواخستو یا د ګلاب ګل واخستو یا د ګلاب ګل اونیولو. نو اخذه کې خپل هو دی او دلته کې ښکارم یو هو شته. نو که دا هو نه لیکي که نه نو اخذه کې خپل هو ضمیر شته دی. نو که داسې مو وې اخذ الوردته هغه د ګلاب ګل راواخیستو. وشمه، وشمه او شمه کې ځان له هو ضمیر دی هغه مقه دغه ته هو ته راجع دی چې کم کسته سعید مخکې ذکر شو همغه ته راجع دی او دا ها ضمیر د ګلاب د پاره دی. یعنی وشمه او هغه بوی کو، ها هغه یعنی هغه ګلاب. ٹھیک شو جی. نو هو اخذ الوردته هغه د ګلاب ګل راواغستو. وشمها او هغه بوی کو او هغه بوی کو یعنی هغه ګلاب ګلی بوی کو. ونظر، نظرم د فعل ماضي واحد مذکر غائب صيغه ده. ونظر او هغه وکتل، ونظر او هغه وکتل الى امه خپل مور طرف ته یا خپل مور ته. ته د الى معنی طرف تم کولای شي او تم کولای شي ته، یعنی خپل مور ته یا خپل مور طرف ته. و ابيه او خپل پلار طرف ته. وفرح، فرح بیا د فعل ماضي واحد مذکر غائب صيغه ده. وفرح او هغه خوشاله شو. ونظر الى امه وابيه او هغه خپل مور او پلار ته وکتل. وفرح او هغه خوشاله شو او خوشاله شو. ٹھیک شو جی. وفکر او هغه سوچ کو. اولا اول هغه سوچ کو. وفکر اولا اول هغه سوچ کو. ثم تکلم بیا هغه خبر وکړه. اول هغه سوچ کو بیا خبر وکړه. نو دا سلور صيغه دا سوي چې پدې کې د فعل ماضي واحد مذکر غائب صيغه استعمال شوی و. اوس قطع استفهامیه جملې دي یعنی سوالیه جملې دي. استفهام ما تاسو ته مخکې ویلو سوال ته وایي. سوالیه جملې دي او دې خوا ورته بیا د هغه استفهامیه جملو جوابونه دي. نو دلته کې فرض که یو استاذ دی هغه د یو شاګرد نه تپوس کوي چې موجود شاګرد نه تپوس کوي د یو غایب شاګرد په باره کې چې هل سمع آیا واورید سعید نیل آذان آذان. هل سمع سعید الاذان آیا سعید اذان واوریدو؟ آیا سعید اذان واوریدو؟ نو هغه جواب ورکوي نعم او جی، نعم او جی. سمع سعید الاذان. وګوره دا سمع فعل ماضي واحد مذکر غائب صيغه ده خو د فاعل دا موجود دی. وګورئ اسم ظاهر فاعل موجود دی. نو موږ به اوس وایو دې کې به هو ضمیر نه روباسو. موږ به اوس وایو نعم سمع سعید الاذان او جی او نعم معنی ده او جی. سعید اذان واوریدو، سعید اذان واوریدو. چې کله د فعل ماضي د واحد مذکر غائب صيغه مخې ته اسم ظاهر وي کنه ښکاره اسم وي ښکاره نوم وي نو او هغه باندې پیش وي یعنی مرفوع وي پیش وي په نو بیا به د فعل ماضي اولی صيغه فاعل عمده اسم وي. او که چېرته د سمع د فعل ماضي اولی صيغه مخې ته اسم ظاهر نه وي نو د سمع کې به بیا هو ضمیر مونږه فاعل روباسو. نو اوس دلته کې فاعل دې کې د ضمیر راوښکلو ضرورت نشته، اسم ظاهر شته. او جی سمع سعید الاذان، سعید اذان واوریدو. اوس مخکې وایي بیا ته تپوس کوي هل صلى سعید
هل صلى سعید دا صلى فعل دی فعل ماضی اوله صيغه ده او د دې فاعل هم دا سعید موجود دی آیا سعید منځ وکړو هل صلى سعید آیا سعید منځ وکړو اردو کې وایي کیا سعید نے نماز پڑھی هل صلى سعید آیا سعید منځ وکړو نو جواب ورکوي نعم او جی صلى سعید سعید منځ وکړو صلى دا فعل ماضی اوله صيغه ده د تیر شوي زمانی او دا سعید فاعل دی او جی سعید منځ وکړو اوس بیا وایي هل اخذ الوردته هل اخذ کې هو ضمیر به اوس راوباسو ځکه د دې اخذ فعل ماضي اوله صيغه ده د دې مخې ته د پیش والا اسم نشته دا وردته وګوره په ده باندې فتحه ده زبر دی ٹھیک شوه نو اوس په دې اخذ کې هو ضمیر وي هل اخذ الوردته آیا هغه د ګلاب ګل ونیولو یا د ګلاب ګل راواخیستلو وشم او شم هم د فعل ماضي اوله صيغه ده په دې کې هم هو ضمیر دی او هغه بوی کو هغه ګل دا ها ضمیر چې دی کنه دا د ګل ته راجع دی او شم کې هو ضمیر هغه کم فاعل دی هغه پکې هو ضمیر فاعل دی ٹھیک شو جی او هغه بوی کو هل اخذ الوردته آیا هغه د ګلاب ګل راواخیستو وشمها او هغه بوی کو نو جواب ورکوي نعم او جی اخذ الوردته او جی هغه د ګلاب ګل راواخیستو وشمها شم بیا فعل ماضي او د اخذم فعل ماضي ده وشمها او هغه بوی کو وشمها او هغه بوی کو شم کې هو ضمیر معنی ده مونږ به کو هغه بوی کو هغه یعنی دا ګلې بوی کو اوس مخکې وایي هل نظر فعل ماضي اوله صيغه ده هل نظر الى امه وابيه آیا هغه وکتل الى امه خپل مور طرف ته و ابيه او خپل پلار طرف ته آیا هغه خپل مور او پلار ته وکتل نو جواب ورکوي نعم او جی نظر الى امه و ابيه نظر فعل ماضي دې کې هو ضمیر دی نظر او جی هغه وکتل الى امه و ابيه خپل مور او پلار ته اوس وایي هل فرح آیا هغه خوشحاله شو هل فرح فعل ماضي اوله صيغه ده دې کې هو ضمیر دی هل فرح آیا هغه خوشحاله شو بهما د دې دواړو په کتلو باندې یا د دې دواړو معنی کولی شي هل فرح بهما آیا هغه د دې دواړو نه خوشحاله شو نعم او جی فرح هغه خوشحاله شو بهما د دې دواړو نه یا د دې دواړو په لیدو باندې اوس مخکې وایي هل فکر اولا فکر یفکر تفکیرا معنی ده سوچ کول آیا هغه سوچ وکړو فکر کې هو ضمیر راوباسه فعل ماضي اوله صيغه ده هل فکر اولا آیا هغه سوچ وکړو ثم تکلم بیا هغه خبره وکړه نو تکلم فعل ماضي اوله صيغه ده ٹھیک شو جی آیا هغه سوچ وکړو آیا اول هغه سوچ وکړو او بیا خبره وکړه نعم او جی فکر اول هغه سوچ وکړو فکر دا فعل ماضي اوله صيغه ده هو ضمیر دی پکې هغه سوچ وکړو اول ثم تکلم بیا هغه خبره وکړه نو دا زمونږ د نن ورځې درس و فعل ماضي د مذکر باسو او صرف د فعل ماضي اولی صيغې په دې جملو کې استعمال شو تاسو د دې بورډ نه ځان له سکرین شاټ اخیستی شئ د هغې نه دا لیکل هم کولی شئ ویې کوئ او بیا دا سبق دوباره واورئ انشاءالله تاسو ته بیا دا سبق ډېر ښه طریقې سره یاد شي نو دا زموږ الدرس الخامس والثلاثون ختم شو 15 نمبر درس ختم شو او صرف تمرین پاتې دی انشاءالله دې درس نه پس به بیا موږ تمرین حل کوو نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام